شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محترمو دا خبر یاد ساتل پکار دی چې د رمضان میاشت دا یو عظیمه یو غټه میاشت ده او د ثوابونو او د اجرونو میاشت ده او دا د تربیت میاشت ده. خو چې کله دا میاشت تیره شي نو وروسته هم خپل ځان برابرول او سیده کول دا پکار دي، ځکه په رمضان کې چې موږ د کم رب عبادت کوو نو وروسته به هم د هغه رب عبادت کوو. الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے د ایمان والو د الله نه ویرېږئ په حق یې سره او تاسو ته مرګ نه راځي مګر په داسې حال کې چې تاسو د الله تابعدارې وئ. نو په هر وخت کې د الله رب العالمین نه یره کول، که هغه رمضان وي او که غیر رمضان وي، په هر وخت کې د الله رب العالمین تابعداري کول. دارنګه محترمو د رمضان میاشت دا د تربیت میاشت ده، یعنی په رمضان کې موږ پابندۍ سره مونځ کوو او دارنګه د اخلاقو مظاهره کوو، صدقو کې کوشش کوو. نو فکار داره چې په دې اعمالو کې سړی رستم کوشش وکړي. او دارنګه په حدیث کې راځي چې کله دا رمضان ختم شي او شوال شروع شي او سړی به شپږ روژې ونیسي، د دې ډېر اجر دی. لکه په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا د رمضان د میاشت روژه ونیوه او بیا د شوال د میاشتې شپږ روژې پسې ونیوې نو کانه که صیام الدهر، دا داسې دی لکه سړی چې ټول کال روژه وي. الله رب العالمین دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي چې موږ د الله رب العالمین صحیح تابعداري وکړو. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.